زه په اکثر تقریرونو کې وایم د ودونو زوام ایرونو سوال درته کوم چې په کوم ورځ کور ته لاړی او د ښځې د امیلو په غاړه دا به دې راوالي او دا به راوالي او په خپل ټول بدن به یې ومږي ځکه دا تا اوس ولیدو او که ستا چېرته ضرورت راغی خرڅی جو بیا به یې ویني او کنې د دې د ماما د کاکا د ماما د نوسي د کړوسي واده یي هغې له چېرته وړو جو بیا به یې ویني نور دا کالی به ته په کور کې نه ویني ما چې په دا 15 لکه روپۍ ورکولې دا ما د پردو خلکو دپاره ورکولي خو دا ما د خپل ځان دپاره ورکولي چې ته به یې ما ته اچوې نو زمونږ زنانه ښکلې جامې چا ته اغوندي چې د کلي کې د چا واده اوس تاسو نه یم خبر زمونږ د علاقو کې خو دا کار دی په 3000 روپۍ به جوړه والي په 2000 روپۍ به ماشومانو له سوټونه والي د 1500 روپو به چینی والي او پرس به ځان سره غاړې ته واچي او بچو ته خوشحالېږي څه ته به وایي چې د پلار واده دی دویم یا یې د چېرته د خور واده دی یا یې د رور واده دی دومره خوشحالېږي ته به وایي چې زمونږ په دې کور کې خو سپږې دي او منګڼ دي چې دا به کله ځي او جو شابه زر راځئ زر راځئ اوس چې هغه بوځي 15000 او 6000 روپۍ د خاوند د بډوې نه اغستې وي او هغه هلته پرېږدي په مجمع کې ورته 4 پوټي کېدي یو پوټی د یوې ښځې رسېږي او د دوی سره خو بلان وسي دي نو هغه ته هغه وخوري نو چې واپس را روانه ده نو بس دا مې څه چل وکړو خدای دې دوی تباه کړي تباه شي د مېلمه قدر ورسره نشته نه د سپېرګویه دي خدای ورک کړه چې دا ولې دا خیرې کوي 8000 روپۍ ولګولې و خدای دې نیکبخته کا خورې دې خپل خاوند ته ووایه وایه ما چرګ تړه شوی دی روغ چرګ به درله په 800 روپۍ راوړي او ښی بهترین سور کا او که په کور کې د سخره نه د خواښې نه یېرېږي نو خاوند ته ووایه وایه په بازار کې راله سور کا راوړه بیا خاوندانو کې بیا هوښیاران خلک دی کله کله یې داسې لوښي موښي راغستي خپلې ټبر ته وایي دا اوس کمرې کې دا کپړې مپړې ته درکړه بیا نور لوښي راوړه ته پته ده چې دا سامان مامان پکې هغه دې زر په بوجې کې دوړانو کې پټ کړي زمونږ میندې د شیشې ګیلاس مات شي دا په 100 روپۍ دی په 50 نه په 100 روپۍ په 100 روپۍ په دې زمانه کې څه شی دی 3 لیټره تېل پې نه کېږي خو زمونږ د میندو خولې څه دي چې د ماشوم نه ګیلاس مات شي خدای خو دې ټوټې ټوټې کا نو چې خدای یې ټوټې ټوټې کړي بیا جاړې ولې وروستو خو ته جاړې که نه خدای دې موږ له داسې میندې راکړي دا د خانقابې امام شیخ سدیس د دې انټرویو ما کته وی زه د خانقابې څنګه امام جوړ شوی یم زمونږ کره میلمانه راغلي وو زما کورس مور سالن پخاو وړوکی وم واړه خورانکاري وي شګې مې راواغسته کټوه کې مې واچو مور چې مې راله ما منډې کړې سدیسه ما منډې کړې خدای خو دې د خانقابې امام کا داسې میندې د خدای موږ له راکړي ما 2 واقعګانې لیدلي په بونیر کې د جمعې ورځ وه زمونږ په ګاونډ کې دومره لرې ګاونډ لکه دا ځای او دا پورې توت سړي د مور سره جګړه وکړه مور دې خدای خو دې په تخته راوړه د جمعې د مانځه نه مخکې هغه سړی لاړ د وابډا د ګریډ سټیشن ته هلته نوکري وه بس بجلی کې څه چل کو وینو خو ویسو د جمعې د مانځه نه وروسته په تخته وله راوړو دویمه واقعه په بونیر کې یو سړی خپله مور واله مور ته وی خدای خو دې په دواړو سترګو ړوند کا بار ته راووت یو سړی وله مخې ته راغی په هغې قرضه وه هلکه زما هغه پیسې راکوې که نه راکوې او نشته را سره په ګزار یې پې کوه درېمګړی د ده د تره زوی هغه راغی چې منځه راغی بس خو نه دی پوهېدلی هغه وی چې مې داسې حمله کړه دواړه سترګې کته په ځمکه پرتې اوس تاسو په خپلو سترګو زور وکئ نه راوځي څنګه به راوځي دا د مور خیر راوکړه روغ علما وکړه
زمونږ میندې په ګیلاس ماتېدو خیرې، زمونږ میندې په پلیټ ماتېدو خیرې، زمونږ میندې په ناوخته راتلو خیرې، نو بیا به زمونږ زامن څه نیکان شي؟ میندې مو هم دغسې دي او چې زامن هم دغسې شي. الله دې زمونږ میندې نیکانې کړي، چې میندې نیکانې وي زامنو کې به اولیا پیدا کېږي، چې لوڼه نیکانې وي. الله اکبر. بیا به الله رب الجلال پلارانې نیکان کوي. زه به په سوونو واقعات تاسو ته وښیم چې داسې خلک تبلیغ له تللی دی، داسې خلک علم نه تللی دی چې د هغې سړي لور په یو مدرسه کې سبق ویلی دی، بیا پلار له به کله خپله پیټ تلي چا مګل، کله به له اوبه راوړي او ته دادا ته تبلیغ له نه ځې، دینداري وکړه، حج له لاړ شه. د هغې جنۍ د وجې نه الله هغه اولیا نیکان پیدا کړي.